بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مناسب وي چې زه لږ سات بعد اعظم چې کوم بیا بدر شي اج کله راغی بیا موږ سبق کوو. د دې نه بعد منګه قاعده چې نه دا د دې پورې چې کوم موږ ویل نو هغه د صحیح قاعده وي د صحیح چې کوم مشهور او اهم قاعده چې کوم بار بار استعماليږي جو هغه د قدي د دې نه علاوه پکې نور قاعده دي تاسو په قاعده کې ویلي دي لکه يرملون ولا قاعده تاسو ویل لکه نه ویلي او اظهار ولا قاعده او ادغام ولا قاعده دا تاسو ویل دي کنه اخفاء ولا اقلاب ولا ناغه تاسو په قاعده کې ویل ایت ته ضرورت نشته نور چې څومره هم د صحیح قواعد دي نه پدې کې منګه تقریبا چې هغه څه پدې کې اوس پدې څه کې دا راګي رکړلې د دې نه بعد د دې بابونه دي ان شاء الله بابونو ټایم کې به دغه بیا وایو نن منګه شروع کوو د محموز قواعد او قوانین محموز خو نه پیژنم کنه هر شوی دی رانه چې د فاعل لام کلمې مقابله کې به سره راغلي وي حمزه راغلي نه دا سوې لګيږي محموز او د محموز څو قسمونه دي درې کم دي محموز الفا محموز الفا محموز العين او محموز اللام دا محموز چې دی کنه چا لس قاعده بیان کړی دي چا 19 بیان کړی چا 12 بیان کړی دي موږ به پکې یو څو بیان کو کوم چې اهم دي پوه شئ ما ته وګورئ لاول چې دی کنه حمزه چې ساکن وي حمزه چې سوي ساکن وي ما قبل بدل نه اسانه خبره تاسو کتابونه من کوي کاپیانه څو چې لیکل کې سب عقد کوی نور ما ته وګورئ حمزه چې ساکن وي کنه دا به د دوه حالونه خالی نه دي ما قبل یا به دینه ما قبل حمزه راغلی وي او یا به دینه حمزه د حمزه نه ما قبل چې دینه حمزه اکینه ما قبل به بل حرف راغلی بالکل اسانه خبره ده حمزه چې ساکن وي نو مخکې به بل حمزه متحرک راغلی وي یا به د حمزه نه علاوه بل حرف متحرک راغلی یا به د حمزه نه مخکې به حمزه چې ساکن وي نو مخکې به متحرک وي کنه دا خو منه کنه ځکه چې دوه ساکنین قراتل نه شي نو چې حمزه ساکن وي او مخکې ته متحرک حرف وي نو دا متحرک حرف به خالی نه وي یا به متحرک تلین دا به حمزه وي یا به د حمزه نه علاوه بل حرف وي بالکل اسانه خبره ده که حمزه ساکنه وا او ما قبل د حمزه متحرک راغلی وا نو دا حمزه د ما قبل حرکت موافق په حرف علت سره بدلول واجب دي او کچرتا دا حمزه ساکنه وا او ما قبل د دې د حمزه نه علاوه بل حرف متحرک راغلو نو بیا دا حمزه د ما قبل حرکت مطابق په حرف علت سره بدلول جایز دي بس پوه شو به معنی حمزه چې ساکنه وي نو مخکې به یا با متحرک حرف خو به وي خدا متحرک حرف با یا حمزه وي یا بس کچرتا حمزه ساکنه وا او ما قبل د دې حمزه متحرک راغلی و نو بیا حمزه د ما قبل حرکت موافق پر فعل سره بدلول او چې د حمزه نه علاوه بل حرفونه بیا سړي جایز دي سړي دا جایز او واجب نه پیژنم کړه جایز دي ته وای کته بدله جو هم خدا او کنه بدله جو هم خدا لکه یاخذو نو اوس ګورې موږ ګورې حمزه ساکنه ده کنه ما قبل د دې متحرک راغلی کنه او ما قبل د دې حمزه ده کنه حمزه ده نه حمزه نه ده چې حمزه نه ده بل حرف ده نو دا حمزه د ما قبل حرکت موافق ما قبل حرکت څه شی ده او د فتح موافق څه شی ده الف ده دا پس دا بدلول جایز دي یاخذو نو یاخذ ویل هم جایز دي او یاخذ ویل هم سړي جایز الم یان للذین آمنوا نو الم یان للذین آمنوا دا ویل دي واښوي یا دا شانتي بؤسن وګوره حمزه ساکنه ده کنه ما قبل دلیل حمزه نه علاوه بل حرف متحرک ده کنه نو بدلول جایز دي که واجب دي جایز دي پوه شئ نو دا څه شو بوسن الګه پوه شئ دا شان دي ذيب اصل ذئب پوه شئ يؤخذ راس بؤس ذئب دغه قاعده دی قاعده ته راس بؤس ذئب ولا قاعده وای او ياخذ ولا قاعده ورته وای منګه دو په یو کول نه باسره پوجو په بعد کې دمونه کې راس د دې سری کړي راس بؤس چاره حمزه چې ساکن وي ما قبل دلیل حمزه نه علاوه بل حرف متحرک راغلی وي نو دا حمزه ما قبل حرف مطابق حرکت مطابق پر فعل سره بدلول جایز دي پوه او دا بل قانون چې دا امنه اومنه ایمان ولا قاعده چې هر هغه حمزه چې ساکنه وي او ما قبل لري حمزه متحرک راغلی نو دا حمزه د ما قبل حرف مطابق په حرف سره بدلول واجب دي
لکه امنه بعضل کې سمو امنه سو بعضل کې امنه نو دا حمزه ساکنه ما قبل لري حمزه متحرک راغله نو دا حمزه د ما قبل موافق په فعل سره بدلول واجب دي نو سبا شي امنه او مين بس شي نو ته اوس دا ګردان امن یؤمن ایمان امن یؤمن ایمانا فهو مؤمن پوه شئ ګران ده ګوره دا دوه قاعدې موږ په یو کې وې په یو ټکي کې په یو کرخه کې موږ دوه قاعدې یو ځای کړلې څنګه چې حمزه ساکنه وي ما قبل لري متحرک راغلی وي دا متحرک په خالی نه د دوه حالونه یا به حمزه وي یا به د حمزه نه علاوه بل حرف وي کا حمزه ساکنه او ما قبل لري حمزه متحرک راغلی و نو بیا دا حمزه د ما قبل حرف مطابق د حرکت موافق پر بیل سره بدلول سری او دې قاعده تسوي امنه اومنه ایمان ولا قاعده ها پوه شو دې معنی او کچرتا دا حمزه ساکنه او ما قبل دلیل حمزه نه علاوه بل حرف متحرک راغلی وو نو بیا دا حمزه ما قبل مطابق دا حرکت موافق فعل سره بدلول سری جایز دي دا به چی ها دا یو حمزه ساکنه وا پرې پوه شئ ها بعضو بګي نور تفصیل کړه دې چیرې په یو کلمه کې راغلی او په بل کلمه کې راغلی خو بس دغه اسانه خبره ده تاسو وکړو کې ان شاء الله پوه شو دې معنی خاجي وس بل قاعده دا چې په یو کلمه کې دوه حمزه راغلي وي او دواړه حمزه متحرک وي په یو کلمه کې سور راغلي وي دوه حمزه راغلي دا هم ګوره په اسانه خبره کې دوه قاعده په یو طریقه باندې موږ په اسانه چې کله په یو کلمه کې دوه حمزه متحرک راغلي وي سوي دوه حمزه متحرک راغلي نو دا دوه حمزه متحرک بخالی نه د دوه حالونه یا په دوه حمزاګانو کې یو حمزه یو په دوه حمزاګانو کې با یو مکسور وي یو په یا په مکسور نه وي کله دوه حمزاګانو کې یو حمزه مکسوره وا کله دوه حمزاګانو کې یو حمزه مکسوره وا نو بیا د دویمه حمزه په یا سره بدلول واجب دي کله دوه کې یو ساکنه نه وا دا یو مکسوره نه وا نو بیا د دویمه حمزه په واو سره بدلول واجب دي کله چې په کلمه کې دوه حمزه متحرک راشي کله چې په یو کلمه کې دوه حمزه متحرک نه پیژنم کنه چې زبر دیر پیش پر راغلی نو کچرتا په دوه حمزاګانو کې یو حمزه مکسوره وا مکسور څه مطلب دی چې کسره پر راغلی نو کله دوه حمزو کې یو حمزه مکسوره وا نو بیا د دویمه حمزه په یا سره بدلول واجب دي او کله دوه حمزو کې یو حمزه مکسوره نه وا نو بیا د دویمه حمزه په واو مفتوحه سره بدلول واجب دي واو مفتوحه سره بدلول واجب دي لکه پوه شئ د دې یوې قاعده ته ویل کېږي جاین ولا قاعده او د بل ته ویل کېږي اوادم ولا قاعده لکه پوه شئ دوه حمزه راغلي دي دوه متحرک دي ها و زما خبر اوري جاین ولا قاعده د جاین تعلیل بلاول ته از دکه بیا وبس داغه قاعده ته برابرې نالو به بیا قاعده چله لکه جاء په اصل کې جاء جاء د دې جاء انا جاء مجرد ده که مزید ده د ثلاثي مجرد نه اسم فاعل د سپوزن باندې راځي د فاعل بوزن باندې سپوزن باندې د دې چې انا جزم اسم فاعل جوړو ما سبب ما جايون سو جايون سشو پدې ځای کې بتاسو یو قاعده یاد کړئ او یاد به ورستو کوي یا وس یاد کړئ خو راځي به ورستو چا قاعده دی ولګي قائل بائع ولا قاعده سو قائل بائع ولا قاعده قائل بائع ولا قاعده دا کله چې د الف د اسم فاعل نو ورستو کله چې د الف د اسم فاعل نو ورستو واو او یا راشي نه هغه واو او یا په حمزه سره بدلول واجب دي کله د اسم فاعل د الف نو ورستو واو او یا راشي نه دغه واو او یا په حمزه سره بدلول لکه قابل نسویل د بائع نسویل بائع ویل د جائع جائع ویل څه شو جائع چې دا چل ولې بګری کړه کنه نو دوه حمزه متحرک نشي راتله اوس دوه حمزه متحرک رااله ولاول به کې تا کومه قاعده چله قائل بائع ولا قاعده یا رکړه قائل بائع ولا قاعده یا رکړه کنه دا په دې ځمن کې مونږ ول ورستو بیا په اجوف کې چې قائل بائع راځي نو زه به تاسو چې دا مخکې ما ویل اوس ماته وای پوه شئ نو قائل بائع ولا قاعده څنګه شولا کله چې د الف اسم فاعل نو ورستو دوه حمزه راشي ها یا واو او یا راشي نو هغه واو یا په څه بدلول واجب دي اوس ګوره دوه حمزه را لیکنه نو مونږ دا وی چې کله په کلمه کې دوه حمزه راشي او یو پکې مکسوره وي نو دا دویمه حمزه په یا سره بدلول واجب دي د دویمه حمزه نو دا چې ما په حمزه سره بدل کړله نو د څه شوې جائعون شو
پوه شوي اوس د په دې کې نور چل کومه نو دا تنوین چې دی تنوین نه پیژنم کنه تنوین څه ته وایي هغه نون ساکن ته ویل کېږي چې د کلمې د اخري حرف د حرکت تابع وي نو دا جائیون ماده څه ولیکو جائیون سم ولیکو جائیون تاسو به دا خبره اوریدلی چې زما پایا باندې ثقيله و جمع وګرځوله خو موږ وایو چې خبره په قانون کې کې قانون او قاعده سره نه نو ته به موږ سره دا خبره باندې کوي چې زما پایا باندې ثقيله ده ولي ثقيله ده نو ما قاعده وی دا يدعو يرمي ولا قاعده يدعو يرمي ولا قاعده ان شاء الله تاسو وای کله د لام کلمې په مقابله کې واو او یا راشي او مضمومي دا مخکې د زمي ها واو یا چې مضمومي ما قبل د زما یا کسروي نا واو یا بسکو ساکن کوبا واو یا بسکو ساکن کوبا نو دا یا ما ساکن کړله د يدعو يرمي د وجنا نو څه شو جائين څه شو دو ساکنین نه لاولې په کې مدد اجتماعي ساکنه ولا قاعده وو ان شاء الله او هغه چې وګورځي نو سب شي جائن دا جائن چې نه دا ځان لیکم جوړ دي لیکم جائن یلګه تاسو پوښتنه په چل اول باندې دا چل ول په دې صرف کې دقیقي جائن جیاء اصل جیاء او د جیاء نه چې موږ کله اسم فاعل جوړو نو سب شي جایئون سب شي موږ به قاعده ذکر کړی دا قائل بائع والا چې کله واو او یا د الف اسم فاعل نو سره شي واو یا په ستر بدلو په حمزه سره ما بدل کړل شو جائئون شو دوا حمزه را للی یو بګه مکسوره ده دوه حمزه ما به سره بدل کړه نو څه شولو جائئون وس دغه يدعو يرمي د وجنه یا موږ ساکن کړل جائین شو او یو حمزه یا التقاء ساکنین موږ یا ورته ولا جائین شو په دې پوه شو تاسو نو دا د قاعده یو استشواله او دې ته څه ویل کېږي جائن والا قاعده څه جائن والا قاعده چې کله په یو کلمه کې دوه حمزه راشي او په دوه حمزو کې یو حمزه مکسوره وي نو دویمه حمزه په یا سره بدلول واجب دي په دې پوه شو او کچلته په یو کلمه کې دوه حمزاګانې را للی او یو پکې مکسوره نه و په کلمه کې دوه حمزاګانې را للی او یو پکې مکسوره نه و نو دویمه حمزه په واو سره بدلول واجب دي دویم حمزه په واو سره بدل واجب دي لکه ادمو څه شو ادمو دوه حمزاګان دي کنه دوه حمزاګان دي دا دویم پکې مکسور دی نه دی نو دا چې په حمزه سره په واو سره بدل کې څه شي او ادمو پوه شئ او ادم وسوایا چې ولکه په او اکرمو کو خود دوه حمزاګان راغلي دي او اکرمو کو خود دوه حمزاګان راغلي دي ها او دویم حمزه چې نه دا په دوه حمزاګان راغلي یو حمزه پکې مکسوره نه ده دوه حمزاګان راغلي یو حمزه پکې مکسوره نه ده د قانون مطابق تعالی پکار ده چې پسې سره بدل کې واو سره وسوي او وکړو سوي لیکن دا شاذ او د شاذ احسن د قبیلې نه ده او شاذ احسن خو هغه مني یا زمونږ په تقرر خو شو دې باندې دا خبره تر دا کړی دا یلکه پوه شو به باندې دا پوره ده دا به وایو کنه چې د دې سره بیا منګه دغه وایو دا څورته سیګي په دې دای کې نو په ګردان کې بنن کار ډیر کو نو سیب دا پوره ده ښا نو موږ پنځه قاعده ویلې په دې کې یو موږ راسون والا قاعده ویلا او بل موږ څه ویلا امانه والا قاعده ویلا او بل څه جائن والا ویلا او بل اوادم والا او د دې سره موږ به بل څه ویلا قائل والا قاعده دا قاعده چې نه دا به پنځه قاعده دي صحیح ولا خدا پنځه قاعده موږ په اسانه باندې ویل او وای ها يدعو يرمي ولا هو هغه موږ چې په صحیح په ودا سره نه خدای يدعو يرمي ولا هم سره تاسو یاد وکړئ یلکه پوه شو به باندې يدعو يرمي په درې سو باندې وو ان شاء الله دا ډېر دغه قانون دی ډېر زیات استعمالي کې په ناقصو په صيغو کې يدعو يرمي په درې سو کې وو ان شاء الله دا په لولې سره چې واو یا مضمومي او ما قبل د نه زما یا کسره غلي واو یا موږ ساکن کو دا شپږ قاعده دا باندې کوي او په اسانه طریقه باندې یادولې په اسانه طریقه باندې څنګه لګا دا دوه منګه په یو کې ویلا چې کله حمزه ساکن ناغلی وي ما قبل بلدي متحرک ہوئی وي با د متحرک بخالی نه ما قبل یا با حمزه راغلی یا بل حمزه نه علاوه بل حرفي کما قبل لدي حمزه راغلی نو بیا د حمزه ما قبل حرف مطابق ما قبل حرکت موافق پر فعل سره بدلول سری واجب دي او کا حمزه نه علاوه بل حرف راغلو نو بیا د حمزه ما قبل حرف مطابق ما قبل حرکت مطابق پر فعل سره بدلول سری جائز دي پوښتنه اولنې ته سوې واجب چې ناسي ایمان ولقای او دا بل چې جائز دي راځي څه ویل کېږي راس بؤس ذئب ولقاعده
یلګه په دې باندې پوه شئ او بیا موږ دا بل قاعده کې موږ هم دوه یو ذکر لې چې کله په یو کلمه کې دوا همزه متحرک راشي نو دوا همزه به خالی نه وي یا به یو همزه مکسوره وي یا بنوي که یو همزه به مکسوره وا نو هغه په دویمه همزه په سره بدلول واجب دي او یو به مکسوره نه بیا دویمه په وا سره بدلول واجب دي پوه شئ دا ولې د جائن قاعده وي او بهم ته اوادي مواله قاعده وي خو دوه همزاګانې چې راځي دوه مکسور راځي نو موږ په جائن کې اول تعلیل وکاو او د جائن اصل به موږ راو باسو جائن جاء په اصل کې سو جاء ماده سره جیم یا حمزه جین یا حمزه دا مختلطات نه دي یعنی محموز اللام او اجوف یای جاء پوه شو ان شاء الله مختلطات بابونه دا په اخره کې بیا تاسو سره دي د ګردانونه جاء یجي او جاء اندا بیا تاسو وای ان شاء الله جاء او چې اول نامه کې کار دی برابر کونو دا بیا چی دا واړو شابه تاسو زر زر یا مخکې خبره کوم